نو هغه ترامیم چې غور سره وګورئ او د دارالعلوم دیوبند 1914 یو فتوا وه او ما په 2007 کې په دارالعلوم دیوبند کې چې زه څه وخت وم لږ غوندې وخت نو ما هغه فتوا هلته کتلې وه د 1914 واله فتوا او کله چې د آیین پاکستان د دې مشرانو هغه سوچ ته موږ وګورو حضرت شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه خو د شورش کاشمیری په لیکلو کې د تحریر په دنیا کې خو هغه الله یو مقام ورکړو نو ما هغه فتوا هم کته او دې ځای مې آیین هم کتو یقینا ما ته د هغه فتوې او د آیین په منځ کې د 19-20 فرق ما ته میلاو نه شو هغه آیین هغه فتوا د دارالعلوم دیوبند 1914 ده او بیا چې کله په 1915 کې یو فتوا راغلی وه چې په هغې کې سهارنپور هم په هغې کې د پېښور علما مو په هغې کې د کابل علما او سریلنکا علما بلکې تقریبا د ایشیا ټول علماو چې کومه متفقه فیصله د قادیانیت خلاف د کفر د فتوی ورکړې و نو دا په 1915 کې ورکړې شوې وه او په 1884 کې ړومبنۍ فتوا په 1884 کې د کانلې نه راغلې وه او بیا په 1914 1915 کې چې و نو دا دارالعلوم دیوبند نه په 15 کې بیا پوره ایشیا نه فتوا راغلې وه لیکن ما د دې مشرانو هغه سوچ ته کتل هغه فکر ته کتل نو دارالعلوم حقانیه داسې یو ځای دی چې د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس د تحفظ په باب کې دې ځای ډېر زیات قربانۍ ورکړي دي او شهدا یې ورکړي دي نو دارالعلوم حقانیه نه چې یو طالب علم د حدیثو دوره وکړي او دلته نه ځي نو هغه به کم از کم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس محافظ ضرور وي ما اوس دې ملګرو ته خبره کوله دې ځای چې ناستو اگر چې زمونږ اوس هم سفر دی او اوږد سفر دی شپه به زمونږ دیر کې راځي بیا او بره سفر مونږه سبا سحر کې کوو لیکن سبا ماښام له به زه بیا هم به رضاخیل پایا ته الحمدلله ځان را رسوم تاسو به دا لایو مایو ګورئ په دې کې او بیا به زه ماسخوتن لسکندري ته هم ځان رسوم انشاءالله اوس هم سفر نه راغلم لیکن تاسو ته دا ویل غواړم چې دا ذمه داري چې میلاویږي دا د مشرانو هغه دعا وي دا ستاسو چې دې وخت کې یعنی کم سند دی او کم علما کم اکابر زمونږ ستاسو د حدیثو په مسند باندې دې وخت کې ناس وي نو زمونږ په زمانه کې دغه په مسند حدیث باندې ناستو یعنی دومره عالی سند ستاسو جوړیږي چې ستاسو نه څوک 30 کاله مخکې فاضل شوی دی نو د هغه چې کوم استاد نن هغه دیر بابا جي حفظه الله تعالی نن هغه شیخ مغفور الله صاحب حفظه الله نن هغه شیخ انوار الحق صاحب حفظه الله هغه نن هغه حافظ شوکت علي صاحب هغه ستاسو استادان دي نن هغه شیخ غلام قادر صاحب نن هغه استادان ستاسو دي چې د نن 30 کاله مخکې کوم زمونږ استادان انسان حیران شي دې خبره ته چې یعنی په دارالعلوم حقانیه په طلباو د الله زه چې کله دارالعلوم دیوبند ته د شیخ نصیر خان رحمت الله علیه سند په ستلمه چې ما وی داغه سند عالی دی او ډیر په شوق باندې تلوم 2007 کې نو هغه سند چې ما وکړو هغه د عبدالرحمن امروهی نه حدیث ویلو عبدالرحمن امروهی د فضل الرحمن گنج مراد آبادی نه ویلو هغه د شاه عبدالغنی نه ویلو شاه عبدالغنی د شاه اسحاق نه او شاه اسحاق د شاه عبدالعزیز نه او شاه عبدالعزیز د شاه ولی الله نه سند ډیر زیات عالی نو د سند پس خلک کم کم ځای ته منډه وي تاسو د دارالعلوم حقانیه کې مفت کې ملاو دی الحمدلله دا ډیره لویه خبره ده ډیره زیاته لویه خبره ده چې د اکابرو نسبت د شیخ حسین احمد مدني سره دی د احمد علی لاهوري سره دی د شیخ رسول خان سره دی یعنی لولو اکابرینو شمس الحق افغانی سره دی داسې اکابرو سره دی د سند تعلق دی چې انسان ورته حیران شي لیکن دغه ټولو اکابرو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس د تحفظ د لپاره ټولو قربانۍ ورکړي وي نن زما اوستا قرباني به مرایګان سي اوس ما د سوریا خیلو ملګرو ته وی مکه کله مسله د توحید راشي چې مونږ وایو چې لا اله الا الله الله په یکتایت کې داسې یکتا د چې ذات په صفاتو په اعتبار سره د هغه ثاني نشته نو چې ورپسې څنګه قادیانیت کتاب کلاو کې جلد نمبر 13 د خزائنو کتاب البریه مایت رب البریه صفحه 101 ته ورسیږو نو هغه مردار مرزا غلامی د الله په ذات باندې دومره خطرناک حمله کړې دي چې یو په کې دا ویلي دي الله زمانه دې زده الله نه مویدامات د وحی په ذریعہ پته ولګیدا دویمه خبره به په دویمه لکیره کې دا کړی دا وای الله ما ته وی چې زمکه اسمان تاسو دې لکه چې ما سره دې نو مونږ وی الله خو قران کې وی چې لله ملک السماوات والارض بیا وی چې الله ما ته وی چې ته زما توحید مونږ وایو نه الله لا اله الا هو
بیا وی الله ما ته وی چې تما سره مقام اتحاد کې مونږ نو عبدو ربکم ولا تشرکو به شیئا. نو پنځمه خبره دا لیکلې ده الله ما ته وی چې زما د وبونه پیدا شوه. اوس لکه دا الفاظ چې مونږ وګورو نو زما عزیزانو طلبه کرامو علماء کرامو قسم مې د پرب د کعبه په انسان باندې وختو ودرېږي. ما په ورځ د لیاقت باغ اجتماع کې ما مخکنه د لاهور په اجتماع کې خپل مشرانو ته ویلو چې مالا د یو څو کتابونه مې ما سره د قادیانیت نشته اکثر مې را پیدا کړي دي بعضې نشته مې دا مال راکړي ما ورته کتابونه لیکلي د لیاقت باغ اجتماع کې مولانا الله سعید صاحب حفظه الله تعالی هغې ما یو دوه کاټلي کتابونه د زړې زمانې چې کوم ما ویلو تر پاکټ احمدیه پاکټه پورې دا یې مال راکړل نو ما په هغې کې یو کتاب اسلامي قرباني کلاو کړو. ما وی دې حواله خو مونږ ورکوو مونږ ته مشرانو را لېږلي دی شیخ د مفتی محمد حسن صاحب حفظه الله تعالی او د ډېرو اکابرو په کتابونو کې مونږ د حواله دا کتلې د اسلامي قرباني. لیکن چې اسلامي قرباني مې کلاو کو قسم په خدای د خپو لاندې مې ځمکه والوته چې په هغې کې مرزا دا لیکلي و چې الله تعالی د شپې ما سره په کټ کې هغه څه کوي چې خاوند ښځې سره څه کوي ما سره د رجولیت طاقت استعمالوي. دا الفاظ چې مې وکتل نو ما وی مې لاهوري صاحب چې خپل بچی په بستر مرګ باندې پرېښودو او د خپل پتون نه د هغه سر لرکولو په منډه قادیاني پسې تلو او د بچي جنازې تیاره وه ورته وی راشه د بچي جنازه وکړه غسل ورکړه. وی زما د بچي جنازه به ډېر خلک وکړي زما بچي له به غسل ډېر خلک ورکړي قبر کې به ډېر خلک دفن کړي لیکن که د پیغمبر دشمن مې نن تختولو نو زه به د حشر میدان کې الله ته مخ څنګه مخامخ کوم الله سره بسترګې څنګه برابر کوم پیغمبر مخې ته بسترګې څنګه کولاو کوم. ما چې سوچ کولو مې هغې دې عباراتو ته کتلي و دې پلیتۍ ته دې کتلي و لکه یو عبارت یې راخلي حتی کې د حضرت مریم بارک عبارت پر روحانی خزائن جلد نمبر 19 کې موجود دی کشتی نوح باقی کی صفحه نمبر 17 18 19 چې درې واړه صفحې وګورئ نو عجیبه عجیبه عبارات به ستاسو مخې ته راشي. دا عبارت به پکې ته مخې ته راځي چې وایي زه په صفت مریمیت کې مې لس کاله تېر کړل یعنې زه جینۍ وم او مریم وم وایي بیا الله راکې خپل پوکې ورکړ نو هغې نه بعد وایي لس میاشتې د هغې نه حامل شوم. دا الفاظ یې لیکلي دي بالکل په دې الفاظو چې ما څه ووایي دا به د پښتو ترجمه اردو الفاظ یې دا دي حتی کې د اردو الفاظ دام دي په دغه صفحه نمبر 17 باندې چې وایي مریم چې کله د امید حالت کې شوا او خلکو په تهمت لګولو نو دغه ځای پورې خو قرآن تذکره شته چې یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیه قرآن دغه ځای فیصله کړې ده. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا معشوم اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. خبره ختمه شو دی وایي چې مریم د یوسف نجار یو سړی هغه سره وایي نکاح وتړله او د تعدد ازواج بنیاد یې کېښودو. تعدد ازواج په معنی تاسو پوهیږئ څومره خطرناکه معنی ده دې ځای چې د ډېرو خاوندانو کولو بنیاد یې کېښودو. او بیا ورپسې څه لیکلي دي وایي د هغې د واده نه 2 میاشتې بعد وایي د هغې زوی پیدا شه. زما او ستا مور باره کې څوک دا ویلی شي زما او ستا د پلار باره کې څوک دا ویلی شي ما او تا ته څوک ویلی شي چې ستا د پلار د واده نه 2 میاشتې بعد ته پیدا او د پیغمبر د مور باره کې یو سړی د الفاظ استعمالوي نو که چېرې مونږ د خلاف مورچه نه نیسو کلک نه ودرېږو نو څوک به ودرېږي. عوامي قوت به مونږ سره وي کالج والا به مونږ سره منډې وي سکول والا به مونږ سره منډې وي یونیورسټۍ والا به مونږ سره وي لیکن مونږ د حدیثو په باب کې چې دې ځای ناست یو د امام الانبیا شان په دغه حدیثو کې ګورو نو مونږ په دې کې کله کله د ابو عبیده هغه الفاظو ته ملاړ شو چې ابو عبیده تیلی راوړه د پیغمبر په خپو کې کېښوده نبوت ته نه تپوس کوي ابو عبیده دې کیسې دي وي امانت دی چې کلاو یې کړه د ابو عبیده د پلار د جراح کټ کړی سر پکې پروت و. خاتم الانبیا ته تپوس کوي دا څه دي وایي چې دې ستا نه زما نشي کېدی چې ستا دشمنو زما د پلار و ماتې سر قلم که او ستا په قدمونو کې مې کېښودو. نو موږ هغه بل صحابي ته ګورو چې زوی ورپسې راغی وي امام الانبیا دنیا نه لاړو ولې کاڼې راواغستو سترګې یې رابغی لکه زه تاسو ته خو خیر زه یو قسم سبق اورم زه به تاسو ته څه بیان وکړم زه سبق اورم ځکه ټول ورځ د حدیث سبق ته ناست لیکن د سوچ خبره دا ده چې دغه صحابي کاڼې راخلي او د سترګې یې رابغی سترګې ځان له ماته کړه بلې له یې راوبغولو. خلک ته تپوس کوي په تا څه چلو شو وی هغه سترګې به زه څه کړم چې زه پې محمد رسول الله نه وینم. آیا د هغه غوندې قرباني به څوک ورکوي؟ آیا د سمیه یو جینۍ د 80 کالو د بوډۍ ده
او د اسلام لومبنۍ شهیده ده، هغه قرباني وسوک ورکوي چې د اودس ماتي ځای کې ورله نیزه ورکړې ده، لیکن زما د پیغمبر لمنې نه ده پرېښې. نو موږ د محمد رسول الله د ناموس لپاره تکلیف به م راځي، مشقت به م راځي. په دې جومات کې تاسو کتلي وو چې په دغه ځای کې یو درس شو او زمونږ د شیخ رحمه الله زوی فرزند ارجمن حضرت شیخ حامد الحق شهید رحمت الله علیه په هغه بم کې لاړو، د دنیا نه لاړو، قرباني ورکړه. په دې جومات کې تاسو قرباني لیدلې ده، لیکن نظام ونه درېدو، او چې قرباني ورکړه د هغې نه بعد نورم الله هغه نظام د ظالمانو خلاف تیز کړو. نو زه په دې وجه درته دا وایم چې زمونږ استادانو قربانۍ ورکړي دي، زمونږ مشرانو شیخ نصیب خان رحمت الله علیه دې ځای کې موجود و، د حدیثو درس به دې ځای ورکولو، مونږ کلي ته به ډېر راتلو، ما به درس ورته پرېښودو، اف ام به مې ورته ولګولو، ما به ورته حضرت دې کې لږ درس ورکوي، او دا به مې ورته ضرور وي چې ستاسو لهجه ډېره زیاته سخته ده. هغه وایي د ایمان دپاره سخته ده، بل څه دپاره سخته نه ده، لیکن د شهادت هغه اعلی مرتبه هغې باندې فایز شو. نن مونږ د شهادت هغه اعلی درجه هغه مرتبه هغه مرتبه ته چې رسي انسان ډیر حیران شي. شهادت اعلی مرتبه کوم ځای ملاویږي؟ ما بل ورځ جامعه اشرفیه کې بیان و، ډېرو یو لویه دنیا واقع کې خو زه ملګرو زه مشرانو مجبوره کړم. ما چې هلته خبره کوله نو ما یو شیخ ته کتل چې حدیث یې هلته پړاول او په بړق بړق باندې هغه جړل چې د شهادت دا خبرې کېدې. نو ما ته بیا وروسته وایي مونږ وایو چې دا شهادت به څنګه ملاویږي، خو بیا هم په زړه کې دا خبره راغله چې د ختم نبوت په دې کاز باندې مونږ روان یو، نو کېدی شي چې مونږ ته الله تعالی شهادت په دې باندې راکړي. نو زما عزیزانو، زما ملګرو، زما رونو، زما بعضې کشرانو، بعضې میمزولو، بعضې کېدی شي رانه مشر خو به څوک نه پکې، او کېدی شي بعضې رانه مشران مې ځکه استادان هم شته نه. ما ول دې نه تپوس وکړو که استادان نو بیا زه خبره نه کوم، او که استادان نه نو بیا به خبره کوم، ځکه د استادانو مخکې بې ادبي انتهایی ګران کار دی. الله دې مونږ ته نه نصیب کړي، الله دې مونږ د بې ادبۍ د استادانو نه وساتي. لیکن زه درته بیا عزیزانو دا ویل غواړم که چېرې سبا مونږ د دغه ضروریت خلاف میدان ته راوځو، آیا تاسو ټول به په نره په خپل ځای کې په خپل میدان کلک ولاړ یې؟ آیا که چېرې زما د ملګرو د عالم مجلس د ملګرو په نره باندې د پیغمبر خلاف چې کوم سړی په دنیا کې کار کوي، چې تر دې حده پورې چې یو سړی په روحانی خزائن جلد نمبر 1 کې براهین احمدیه حصہ نمبر 4 کې حاشیه در حاشیه نمبر 4 صفحه 558 باندې وایي ما خدیجه سره واده کړی دی. او بیا د مردارې بچی چې دی نو بیا احمدیه پاکټ کې بیا د هغې تشریح کوي، نو په تشریح کې بیا د ځان بچ کولو دپاره صفایانو پسې ګرځي. لیکن مونږ وایو ظالم اول عبارت خو دې هلته دا تېر شوی دی، اول عبارت خو ستا هلته دا هم تېر شوی دی چې فاطمې په پتون مې سر ایښی و، معاذ الله ثم معاذ الله هغه سیدة النساء د محمد رسول الله غلور چې الله د کوم مبارک قرآن را لېږلی و چې یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، او هغې پې عمل کړو. او دې مردار وایي د هغې په پتون زما سر پروت و، وایي ما تې ځان وخولو چې ته ما نه څنګه پیدا شوې. او بیا دې دا مردار په دغه خزائن کې په کشتي نوح کې دام لیکي و عیسی علیه السلام چې څنګه په شکال کې په دې ناله کې دا چینجي پیدا کېږي، دغسې ګنده ناله کې د چینجو غوندې پیدا دی. بیا دام لیکلي دي په دغه خزائن کې، او ورسره په درس عبرت کې دا هم لیکلي دي و عیسی علیه السلام چې معاذ الله ثم معاذ الله، وایي ده به ډېر کنزل کولو او بکواس به ډېر کولو. او بیا دام لیکلي دی او پردو ښځو پسې ګرځېدو. عبارت ما سره اردو ژبه کې موجود دی. بیا به کې دام لیکلي دي وایي دا دی به ځکه ښځو پسې ګرځېدو چې د ده خپلې نیاګانې به پردو سړو پسې ګرځېدې. دا الفاظ د پیغمبر باره کې چې یو سړي لیکلي، آیا هغه زما او ستا دوست جوړېدی شي؟ آیا د هغه مردار خلاف به مونږ کلک ودرېږو نه؟ او بیا د امام الانبیا باره کې هم په دغه خزائن کې دا عبارت موجود دی په جلد نمبر 3 کې، وایي امام الانبیا چې ودله به عیسایانو پنیر را لېږلو د سور چربي به پکې وه، دته او صحابو ته پته وه چې دې سره بې غیرتي راځي، خو بیا به هم په شوق باندې هغه خوړو. بیا په احمدیه پاکټ کې عبارت تاوی راتاوی، مونږ ورته وایو مونږ ستا په عباراتو ځکه پوهېږو چې ستا هغه کتاب وښایه چې په هغې کې فرس موجود وي، ستا په یو کتاب کې فرس نشته، دپاره دی چې ته دجل پټ پټ وچلې. لیکن الحمدلله زما مشران درپسې لګېدلي دي او سرمن به دې وباسو انشاءالله تعالی، په نره به یې که نه انشاءالله. که چېرې دا ملګري دې ځای کې کار کوي او تاسو ته وایي چې یاره لولاک خامخا، لولاک څه قیمت دی، څومره قیمت دی؟ نو که چېرې مونږ دې ځای کې 300 ملګري هغه لولاک اخلي، نو زه وایم چې آینده دپاره 1000 کسان لولاک ورسره وي چې د قادیانیت د احوالو نه خبرېږي،
لکه زمونږ نن سبا چې کوم باسونه د نادر نومي قادیاني سره علي نومي قادیاني سره هره شپه چالو دي تاسو ته زه ډېر باسونه خولم شم لیکن الحمدلله په نمبر تختی اول به غوبل جوړ کړو په دې میډیا باندې کله به ډاکټر یحیی راغی کله به دغه راغی د فیضان ختم نبوت پیج نه به شروع شو دام د ختم نبوت فیضان ختم نبوت پیج هم د قادیانی دی ډاکټر یحیی هم قادیانی دی ختم نبوت ارګنایزیشن هم قادیانی دی ام ټی ام د قادیانی پیج دی احمدی مسلمان سرکاري مسلمان دا د قادیانی پیج دی او دغه ګروپونه د نادر نومي دا چې دی نو دا د قادیانی دی علی نومي ګروپ چې دا د قادیانی دی او د دې ټولو مونږ سره نمبر په نمبر علامه والکم پیج دی دا د قادیانی دی نمبر په نمبر باس چلیدل دی لیکن الحمدلله که تاسو دې میدان ته دی پسې راووتئ ان شاء الله یو به مونږ سرمنو باسو یو به دلته نه جنازه وباسو ان شاء الله او دا به مونږ ښه په نره د آیین مطابق کوو دا زمونږ آیین موجود دی نو که دې ځای کې دا ملګري کار کوي نو تاسو وایي چې مونږ به ورسره په نره باندې کلک ولاړ یو ان شاء الله ښه په نره به ورسره ولاړ یو ان شاء الله د خپل پیغمبر د ناموس دپاره د خپل پیغمبر د ناموس د تحفظ دپاره د هغې وجه ده زه ما چې هغه به څنګه چلی چې مونږ قبر ته ورشو ما ته وایي چې ماذا تقول بحق هذا الرجل الذي بعث فيكم هغه وخت به زما د سترګو کیفیت سي هغه وخت به زما د دماغو کیفیت سي هغه وخت به زما په دې مخ باندې کمې پرچایانې راولوځي چې ما ته وایي چې ماذا تقول بحق هذا الرجل الذي بعث فيكم یا تاسو حدیث کې وایي چې امام الانبیاء وایي په درېو مقاماتو حشر کې به زما ستاسو ملاقات کېږي میزان عدل دی حوض کوثر دی پل صراط دی نو که چېرې ما د پیغمبر د ناموس جنګ کړی په ایمان یې ووایي امام الانبیاء ته به داسې ولاړ یو که به نه وي ولاړ او چې پیغمبر مخې ته داسې ودرېدو او خاندو او امام الانبیاء راته مسکراهټ وکړي زما په خیال د کائنات د خوشحالونه د جنت د خوشحالونه لویه خوشحالي چې ده هغه دغه د دې نه لویه خوشحالي په کائنات کې بله نشته بیا چې په هغه ځای کې راته د سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ملګرتیا میلاو شي نو زه په دې وجه یو ځل بیا درخواست کوم دارالعلوم حقانیې طلباو ته خپلو ملګرو ته زمونږ دپاره ډېر عزیز یې زمونږ دپاره ډېر مکرم یې قسم په الله چې ما ته اوس دی دغلته مې ویره خیر دی بس ناوخته دی او دی ټول تنګول کوي ما ورته ویم زه ما دې ته ووایم زما د الله په ذات قسم یې زه خیرونه یېرېږم زه چې مار سړي سره لاس میلاو کړی ځکه چې دا د حدیثو درس ته ناست دي دا قرآن او حدیث ته ناست دي دا په یو لوی مسند باندې فایز کېدونکي دي نن تاسو وکتل په دغه کې په هندوستان کې دارالعلوم دیوبند ته د دې ځای نه تلې سړی څنګه هسکه غړی ناست څنګه ورته د هغې وزیران تاوېدل را تاوېدل څنګه ورته د هغې مشران تاوېدل را تاوېدل ولې دا یو مقام دی الله دې دا مونږ او تاسو ته نصیب وساتي او د دې باطل خلاف یا نور د روافضیت د باطل خلاف ان شاء الله تعالی په هر میدان کې به مونږ کلک ودرېږو ښه په نره به ودرېږو ان شاء الله تعالی زه په دې الفاظو اکتفا کوم عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دا څو ملګري دې ځای مونږ مقرر کړي دي نگرانان دي د دې ځای لږ هغې ودرېدل نو لږ ډېره بهتره وی لږ تکلیف یې وکړو دې سره تعاون به زه لږ درخواست تاسو ته وکړم جولی به خوره کړم او بل به دا ووایم چې زمونږ اجتماع ته ستاسو طلبا زما شیوخ دې چې تشریف راوړو د هغې بار بار شکریه ادا کوم او تاسو نه دا تمه ضرور لرم چې انشاءالله دې سره به ستاسو تعاون وي دا راته لږ لاس اوچت کړئ تعاون به وي ورسره په نره باندې د دغه باطل خلاف به په نره ودرېږو انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین که ستاسو وخت مې ضایع کړی د هغې معافي غواړم الله دې ما ته معافي وکړي الله دې مونږ او تاسو ټولو ته معافي وکړي